د ملکان سرخار بړقیلی په مقامی سکول کې د قومي یووالي او ملکی سلامتۍ په لړ کې یوه خوندوره دستوره ترسره شوه چې پکې ډیپټي کمشنر اقبال حسین مشر میلمه و. دستوره کې د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو مشرانو، پروفیسورانو او پوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د دستورې په مهال د سکول ماشومانو او د سیمې شاعرانو قومي یکجهتي او ملکی سلامتي د شعرونو په ژبه وستایل. دستورې ته ډیپټي کمشنر اقبال حسین خپل وینا کې وویل چې دښمن ډېر مکار او چالاک دی، کله د بهر نه او کله د ننه وار کوي او زیاتره دښمن د سوشل میډیا لاري زمون قومي ادارې هم پنهخه کوي. داسې حال کې موږ له پکار دي چې خپل ترمنځ ارنګ اختلافاتونه بالاتر د ملکی سلامتۍ او یووالي مظاهره وکړو او ملکی سلامتي او استحکام لپاره ارنګ چیلنجونو ته ملا وتړو او د دې عظیم ریاست په خشان حفاظت وکړو، ځکه چې دا خوږ وطن د ډیرو قربانو وروسته په وجود کې راغلی دی. ګوره دا وخت چې دا چینج شوی دی او د سټوډنټس چې دی دا موږ ته اوس پکار دي چې موږ په غټه پیمانه باندې خپل ټول سټوډنټس سونم دي کم چې زنګ د دې مل مستقبل د دې واګي به د دو په لاس کې راځي نو دوی ته چې دا خبرې خوللی او دو په دې سنسټایز کوللی. بل پکې غټه خبره ده قومي سلامتي ته غټ چیلنج ته ګوره بیروزګاري دا شیزونه هم دي خو اصل تعلیم دی. زمونږ په منځ کې داسې عجیبه غوندې سازشونه کیږي چې په حکومت باندې یا په کم عسکري قوتونو باندې د اعتمادۍ خبرې کوي، حکومت نه بلکې په ریاست باندې. نو زه به دا ووایم چې دا نن د وخت ضرورت دی، پکار دا ده چې دا نمونه فنکشن هغه باقاعدګۍ سره وي انده د پاره د هم موجود. ویناوالو زیاته کړل چې موږ له دا عهد کول پکار دي چې د ملک نه به فرقه‌بندي، ترهګري او ارنګه بد امني ختمو او مثالي امن کوم چې د هر قام او خطې ضرورت نو په هر حال به قایمو. عمران زریاب، خبر نیوز، بټخیله، مالکان.